الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Jasiyah, ayah number 1. Surah Jasiyah, Makki surat. It's a short surah. 4 ruku di pake and 37 ayat di pake. Surah Al-Jasiyah और Surah Ahqaf د دې نه پس چې کوم صورت ته دا په خپل منځ کې یو جوړې تعلق ساتي. د دې دواړو صورتونو آغاز چې د هغه هم د یو شان آیتونو نه کېږي. حامیم حوامین دي، دا حامیم دا حروف مقطعات دي، broken letters. د دې په الفاظو باندې صرف الله اور نبی علیہ السلام پوئیگی. سا سکالر سیز چې نبی علیہ السلام تا د دې علم نو، بٹ سا علماء وی چې نا نبی علیہ السلام تا حروف مقطعات علم ورکړی شوی. والله عالم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل اوور ټایم نزول ته ویل کیږي چې کم په 23 years کې په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی، هغه ته تنزیل وی. اور انزله هغه ون شاٹ په یو شپه کې چې د اوم اسمان نه او بیا فرست سکای پورې راغلی و، هغې ته انزله ویلې کېږي. دس از تنزیل. نو په 23 years کې دا کتاب نازل شوی دی. دا کتاب من الله، د الله نه، العزیز چې کوم نهایت غالب دی، حکیم او ډېر حکمت والی دی. عزیز مطلب دا کتاب څوک مغلوب کولی نشي. الله has the authority over it. او حکیم الله تعالی دا کتاب د حکمت ډک پیدا کړی دی. انا فی السماوات والارض، بشک پاسمانونو کې او پزمکه کې آیات دي، نشانیانی دي، للمؤمنین د مؤمنینو دپاره. وفی خلقکم، او ستاسو په پیدایش کې نشانیانی دي. وما، او په هغه څه کې نشانیانی دي. یبسو، چې کوم پھیلاو شوي دي، من دابتن، د جاندارو نه. دابه بیسٹ کریچرز چې څومره جاندار دي، حیوانات دي، هغې کې چې څونه پھیلاو شوي دي په ځمکه باندې، هغې کې ستاسو دپاره آیاتون نشانیانې دي. لقوم یوقنون، د یو داسې قوم دپاره یوقنون چې کوم یقین ساتي. those who wants to be convinced، څوک کنوینس کېدل غواړي. څه خلک یې هغوی د هر څه ته پوینټلیس را ساینس په شان نظر کوي چې بس دا ساینس دی، دا فکشن دی، دس and that، اور هغوی ته په دې کې هېڅ خیر او ګډنس نه ښکاري. نو دې خلکو دپاره دا چې کوم نشانیانې بیا دوی دپاره څه نشانیانې نه ښکاري. اټس ناٹ ساین فار دیم. دا بیا دوی بیا دې هر څه ته ساینس وایي اور یو قسم له چې دا خو بس یو نظام دی او روان دی. بٹ چې کوم عقل والا خلک دي، هغوی دپاره په دې کې خپل رب معلومولی شي. لقوم یوقنون، چې کم یقین کول غواړي، کم کنوینس کېدل غواړي، د هغوی دپاره پکې نښې دي. واختلاف اللیل والنهار، اور د اختلاف په بدل راتلو کې، اللیل د شپې، والنهار او د ورځې. وما، اور هغه څه انزل الله من السماء، چې کم نازل کړي دي الله د اسمانونو نه، من رزق، بطور رزق، یعنی اوبه چې کوم د اسمان نه راځي. فاحیا، او پس بیا ژوندي کوي، بهی د هغې اسماني اوبو سره، الارض ځمکه، بعد موتها، بعد د هغې موت نه. دلته د موت نه مراد دی د ځمکې هغه ډراینس، چې ځمکه انتهایی خشک شي او هغه بالکل ای باندې څه فصل نه کېږي. د اسمان نه چې اوبه راشي نو هغې د وجې هغه ځمکه فرټایل شي. نو دا آسمانی اوبه دا یو قسم له دا هم یو رزق دی. وتصریف، او په پیر صرف وی، پیر کې رخ بدلولو ته، رخ یو رخ او بیا بل رخ. نو وتصریف او رخ بدلولو کې، ریاح د هواګانو، آیات نشانیان دي. لقوم یعقلون، د یو قوم دپاره یعقلون چې کوم عقل لري. ریح لفظ over and over in the قرآن راغلی دی.
ریح د هوا د پاره دا لفظ استعمالیږي. په قرآن کې د هوا د پاره یو بل لفظ هم دی سبا. سبا هغه هواګانو ته ویل کېږي چې کوم د مشرق د سایډ نه روانې شي او هغه د رحمت هواګانې. د هغې کانټراسټ د هغې اپوزیټ ریح دی. ریح چې دی نو دا د عذاب هواګانې دي او هغه سیلې ټورناډو شان چې کوم کې یو اواز یو طوفاني نو دیٹ از کالډ ایز ریح. یو بل هوا نوم دی باد. باد چې کوم دی دا هغه هوا ده چې کوم د نیشن آف هود عادیان چې کوم نو هغوی باندې د باد هوا راغلی وه and it literally destroyed them. هغوی باندې دا د عذاب په شکل کې راغلی وه. نو تصریف اشاره کوي چې قسمه قسم هواګانې دي، څه د رحمت شي او څه د سزا شي. نبی علیہ السلام would be very scared چې کله به صلی الله علیه وسلم چې کله به هواګانې شروع شوې، سیلې به شروع شوې، نبی علیہ السلام به ډېر زیات پریشان او بهر او دننه به کېدو او دعاګانې به یې ویلې. عایشه رضی الله تعالی عنها به ترې تپوس وکړو چې یا رسول الله ته ولې دونه پریشان یې؟ خو هوا چلیږي. رسول الله اسلام به ورته وی چې په عاد باندې د نیشن آف عاد د هغې قوم باندې ډېر وخت هواګانې نه وې راغلې. نو بیا په هغوی باندې څه وخت هوا شروع شوه نو ټول عادیان راووتل او هواګانو ته خوشحالانې وکړې چې اوس په باران کېږي. خو چې هغوی ټول بهر شو نو هغه سیلې هغه د هغوی دپاره یو عذاب شو او 8 ورځې په هغوی باندې هغه سیلې چلېده. نو دیټس وای رسول الله اسلام ډېر زیات یریدو د تیزو هواګانو نه. خو چې کله به په هوا کې باران شروع شو د نبی علیہ السلام به هغې ته خپل مخ مبارک یا خپل لاس یا خپل خپه دا به باران ته مخامخ کړل او د الله شکر به ادا کو او ډېر زیات په خوشحاله شو، مطمئن به شو او بیا به کېناستو چې دا خو اوس باران دی او باران خو د الله طرف نه، دا خو د بره نه راغلی، دا خو زما رب رولیږو دا باران. باران ته به بیا نبی علیہ السلام سیټسفای شو و خوشحاله شو بیا. نو وتصریف الریاح اور د هواګانو په پیر پیر کې رخ بدلولو کې آیات دي لقوم یعقلون د یو قوم دپاره چې کم عقل لري. تلک آیات الله دا آیتونه دي د الله نتلوها چې کوم مونږ تلاوت کوو علیکه پتا باندې صلی الله علیه وسلم مونږ تلاوت کوو ها دا آیات نتلوها کې ها چې کوم دا آیات الله طرف ته اشاره ده. مونږ تلاوت کوو دا آیتونه علیکه پتا باندې بالحق د حق سره صلی الله علیه وسلم. فبأي حدیث نو بیا پس د څه خبرې بعد الله بعد د الله تعالی د خبرو و آیاته اور بعد د الله تعالی د آیتونو یؤمنون دوی به په ایمان راوړي. نور څه پاتې شو؟ د دې نه پس به هم لاسته راځي د الله تعالی د قرآن او د وحي نه پس به هم څه راځي چې هغې باندې به دوی ایمان روړي. د الله تعالی د آیاتو نه پس یعنی د دې اسمانونو او د ځمکې او د ورځو او د شپې او دا هر څه د دې نه پس به هم نور څه راځي چې په هغوی به دوی ایمان روړي. نور څه پاتې شو؟ فبأي حدیث نو پس په کومه خبره بعد الله بعد د الله د خبرو و آیاته او بعد د الله د آیتونو به یؤمنون دوی ایمان روړي. it's so beautiful چې الله تعالی مونږ ته ښکاري او زمونږ نه ډېر زیات لرې او هیډن دی، زمونږ نه پټ دی. الله مونږ ته څنګه ښکاري؟ په هر څه کې. the Allah creation is so obvious چې په هر څه ته ګورې دا ته په هغې کې الله ښکاري. ته بهر فضا ته ګورې، اسمان ته ګورې، باران ته ګورې، شپې ته ګورې، ورځ ته ګورې، په هر څه کې تا ته obviously دا الله ستا په هر وړه خبره، په غټه خبره کې، ستا په کارونه کې، ستا په زړه کې، په هر څه کې ته څه دعا کې هغه ایکسپټ شي، تا ته الله په هر څه کې ښکاري. الله is so obvious خو at the same time الله تعالی ډېر زیات پناه هم دی زموږ نه. we have not seen Allah is very hidden. فبأي حدیث پس څه خبره باندې بعد الله بعد د الله د خبره و آیاته یؤمنون او بعد د الله د آیتونه به دوی ایمان روړي. نور څه پاتې شو؟ what else is there؟ نور څه دي چې دوی به یقین وکړي؟ ویلن هلاکت لکل د هر یو افاک اسیم، افاک سخت دروغجن، اسیم اور ډیر ګناهګار. افاق اور اسیم یو ډېر انټرسټینګ کمبینیشن دی. افاق ویلې کېږي هغه کس ته چې کوم یو سکینډل جوړ کړي، هغه بس یو خبره وکړي،
یو سکینډل د چا په خلاف څه پراپګنډا هغه یو خبره وکي بیا هغه خبره پهلاویږي نو دې کس ته یو دروغ خبره د چا په خلاف وکړه او یو ځل یو دوه درې ځلې وکړه یو دوه درې خلکو ته وکړه خو بیا هغه خلکو هغه پهلا وکړه او دې ته افاق وایي اور اسیم چې مسلسل یو ګناه چې کیږي نو افاق څوک چې یو غلطه خبره چا په خلاف پهلاو کړي نو یو دوه ځلې به وي یو درې ځلې به وي بیا کاغه ودمي او کاغه چرته نیکیم کوي کاغه منظم کوي کاغه روجم نیولی خو که د هغه دروغ خبره نور خلک پهلاوي نو په هغې کې به دته هم اکسې ګناه ملاویږي سو افاق یو ګناه ته ویل کېږي یو دروغ ته ویل کېږي او اسیم بیا هغې کې تکرار دی چې مسلسل نو که یو دروغ خبر یو انسان وکړي یو سکینډل جوړ کړي که هغه چې څومره پهلاو شه څونه خلکو ته ورسېدو د هغې ټول چې څومره ګناه ده په هغې کې د هغې کس ښه پوره حصه ده چا چې هغه شروع کو هغې ته وی افاق نو افاق یو سکینډل خور شو خو اسیم هغه مسلسل هغه ته ګناه راځي مسلسل هغې کس ته هغې کې یو شیر راځي د ګناه همدغسې حساب د نیک اعمالو دی چې څوک یو نیک عمل شروع کړي د هغه نه پس هغه نیک عمل څونه خلکو ته پهلاویږي نو هغه خپل نیک عمل یو ځل کړی خو چې څونه هغه پهلاو شو نو هر ځل هغه ته په هغې نیکي کې حصه راځي سبحان الله یسمعو آیات الله دوی اوري د الله تعالی آیتونه تتلا چې کم تلاوت کیږي علیه په دوی باندې ثم بیا یسرو په ضد کې ودرېږي په ضد شي مستکبرن او تکبر کوي کانا گویا چې لم یسمعها ندي اورېدلي هغه فبشره نو پس خوشخبری ورکه هغوی ته بعذاب علیم د عذاب علیم د دردناک چې کله هم په دوی باندې الله تعالی آیتونه پړاویږي نو هغوی به په ضد شو چې دا موږ نه منو او تکبر به وکړو چې دې آیات نه موږ لوی یو او دا آیات په موږ نه اپلای کیږي داسې بیهیو به وکړو لکه چې دا موږ د سره وانه اورېدل so this is sarcasm in the Quran طنز دی چې فبشره خوشخبری دوی له ورکه خوشخبری د ښه خبرې ورکړي کیږي که د بدې خبرې د ښه خبرې ورکړي کیږي بټ د دوی دپاره چې کوم خوشخبری ده دا یو طنز دی چې دوی له خوشخبری ورکه د عذاب د دردناک عذاب و اذا او هر کله علما کله دوی ته علم وشو من آیاتنا زمونږ د آیتونو شیئا څه کچ بي چې لږ شان به دوی په آیات باندې پوه شو اتخذها نو دوی به ونیول هغه هزوا مذاق د آیاتونو نه به مذاق جوړ کو اولئک لهم عذاب مهین دا خلک دي د دوی دپاره رسوا کن عذاب دی دوی به زما د آیتونو رسوایي وکړه معاذ الله they used to humiliate او د هغې مذاق پې وړاو کو د ورځ په آخرت باندې به د دوی مذاق وړاویږي د دوی رسوایي وکړي من ورائهم د دوی د مخکې نه جهنم و جهنم به ولا یغني او نه به په کار راشي عنهم د دوی ما هغه څه کسبو چې کم دوی کماو کړي شیئا څه ولا ما او نه هغه متخذو چې کم دوی نیولی من دون الله د الله نه سوا اولیاء کارساز ولهم او دوی دپاره عذاب عظیم عذاب دی ډیر لوی الله نه سوا چې دوی څومره جوټې معبود و د دوی څومره خیرخواه و د الله نه سوا نو اب هیڅوک هم د دوی په کار را نشي ولی از ا پروټیکټیو فرینډ چې کوم ستا هر طرف ته پروټیکشن کوي نو د دوی به هیڅ قسم اولیاء نه په هغه ورځ باندې دوی دپاره به لوی عذابي هذا دا قرآن د هدن دا هدایت دی قرآن د پاره هذا قرآن هذا ذکرن هذا کتاب دا هدایت دی دا یو ذکر دی یو ریمایندر دی او دا یو کتاب دی نو دا یو پورا قرآن چې د زندگی تیرولو مطابق د زندگی تیرولو یو کتاب دی ته په زندگی څنګه تیرې نو په دې کتاب باندې چې دا ستا دپاره هدایت دی یو ریمایندر دی ذکر دی یو ریپیټیشن دی په دې کې هر آیات ریپیټ شوي دي سو دیټ ستا نه هیر نشي بیکاز د انسان هیر ډېر زیات دی هدن انسان کمز فرام نسیان او نسیان هغه ته ویل کېږي د چا چې هیر ډېري نو قرآن هیز ریپیټیشن دیټس بیکاز چې انسان په یو خبره نه پوهېږي ته به بار بار وي نو هذا هدن هذا ذکرن هذا کتابن والذین کفروا اور هغه خلک چې کفر کو به آیات ربهم د الله تعالی د آیتونو نه لهم د هغوی دپاره عذاب دی من رجسن یو داسې عذاب علیم دردناک رجس هغه عذاب ته ویلی کېږي چې کم په انسان بیماری راولي او د هغه بیماری د وجې هغه امپیرډ شي د هغه بالکل
هغه ته ډیسیبلیټي وشي، رچ هغه خلک پناه کوي، هغه عذاب ته ویل کېږي. May Allah protect us. May Allah not make us from them. May Allah makes us from the people of Quran and the people of Jannah. Barakallah fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.